رضوان الله د وخت کمشنر آفس کې موجود یم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې محرم الحرام حوالې سره په ټوله خیبر پښتونخوا کې حکومت لخوا انتظامات شروع کړي شوي دي او کړي شوي دي. دې حوالې سره مشترک کمشنر ډیرا ډیویژن ظفر الاسلام صاحب موجود دی. دوی نه تپوس کوو چې په ډي خان ډیویژن کې دوی څه اقدامات کړي دي او څه کوي لګیا دي. سر څه ویلل غواړئ دې حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پهله خو تاسو شکریا چې دا د ایڈمنسټریشن आवाज تاسو خلکو ته ورسوئ. څنګه تاسو ته به پته وي هم د خیبر پښتونخوا کې دوه ډیویژن چې دي، یو کوهاټ ډیویژن او یو ډي خان ډیویژن، دا د محرم حوالې سره ډېر زیات سینسیټیو دي. او زه به بیا دا ووایم چې ډي خان ډېر زیات سینسیټیو دی د دې حوالې سره. آل دوی موږ سره څلور ضلعې دي، ساوث وزیرستان، اپر اینډ لوور، چې هلته محرم حوالې سره څه سینسیټیویټي نشته. او ډي خان او ټانګ چې دي هغې کې سینسیټیویټیز دي او هغې مطابق موږ انشاءالله العزیز پوره تیاري کړې دی. او زه امید کوم چې انشاءالله العزیز پریویس مارټین یورز کې دوه محرم آلریډي تیر شوي دي او په الله ډېر کرم کړی دی، رحم کړی دی چې په خیر او عافیت سره تیر شوي دي. نو دې ټایم هم زه دې پورې هم زه امید کوم چې انشاءالله العزیز خیر او عافیت سره به تیریږي. سر روټس حوالې سره یا نور چې کوم انتظامات دي دې حوالې سره به څه ویل غواړئ، یا پولیس سیکورټي حوالې سره انتظامات؟ پولیس مونږ بار نه هم ریکوزیشن کړی دی او د ټول محرم دپاره د ډي خان ډسټرکټ کې مونږ تقریبا 5000 پولیس اهلکار چې دي تعینات کړي دي. مختلف انتظامات مونږ دې سره کړي دي چې فول پروف سیکورټي مونږ خلکو ته ورکو او دا محرم تقدس مطابق او دا میاشت چې دی هغه سه خلک مناو کی. هغې کې مونږ یو خو دفعه 144 لګولی دی په پیلین رایډینګ باندې، شو آف آرمز امنیشن باندې مونږ دفعه 144 لګولی دی، ډبه سواري باندې مونږ لګولی دی، ځکه چې مونږ خلکو د تحفظ چې دی هغه عزیز دی. او هغې نه علاوه چې شهر کې څومره هم د حوالې سره لکه 9 او 10 محرم باندې مونږ انټیریر منسټري ته ریکویسټ لیږلی دی چې په هغې ورځ باندې د موبایل سروس چې دی هغه جیم کی، ځکه چې تاسو ته پته ده چې ډي خان ډیویژن کې سیکورټي صورتحال لږ عجیبه شان دي چې مونږ فول پروف سیکورټي د محرم دپاره وکړو. ټیمیز مونږ سروسز صفایانې محفایانې ټول کړي دي او ټول انتظامات انشاءالله العزیز مکمل دي او موږ امید لرو چې خیر او عافیت سره به تېرېږي. سر د بجلی لوډ شیډینګ سیوا دی، سپیشلی دا چې کوم علاقو کې امام بارګاه دی په دې کې هم لوډ شیډینګ کېږي، نو دې حوالې سره تاسو وینا کړې؟ تاسو ته پته دی چې د ډي خان ډسټرکټ کې او سپیسیفکلی او بیا ټانګ کې هم ډېر حد پورې ډېره زیاته ګرمي وي او دې پورې ډېر زیات ټمپریچر های دی. دې حوالې سره مونږ بار بار میټینګ شوي دي، ډي سی په لیول باندې هم میټینګ شوي دي د پیسکو اتھارټي سره، اما په لیول باندې هم میټینګ شوي دي چې مونږ پیسکو اتھارټي سره غوښتي او فیډرل ګورنمنټ سره مونږ ان کانټیکټ یو، هغې ته هم ریکویسټ کړی دی. پاور ډیویژن سره، پیسکو سره هم مونږ بار بار په فون باندې هم خبرې شوي دي او مونږ په میټینګ کې هم دا ویناګانې ورته کړي دي چې چلته هم جلوس او پروسیشنز او مجالس وي ای دوریانې کې به بالکل بجلی نه ځي او مونږ 100% کوشش دی چې دا مونږ انشور کړي. کله کله ټریپینګ وشي نوره مونږ سره پیسکو دا وعده کړی دی چې مجالس او د پروسیشن په دوران کې به انشاءالله العزیز لوډ شیډینګ نه کېږي او هغې کې نه کېږي، بېشک نه کېږي، خو کله کله ټریپینګ وشي مونږ سره بیا هغې مطابق کله کله ټرانسفارمر وسیځي نو هغې مطابق فوراً سټینډ بای ټرانسفارمر کې مونږ ورته ایښي دي او خدا نه خواسته ډېر بجلی څه مسله راشي نو مونږ سټینډ بای جنریټرز هم ایښي دي د جلوسو دپاره او مجالسو دپاره. جی د دوی وینا ده چې ټول انتظامات مکمل کړي شوي دي او څه ناخوشګوارې پیښې نه بچ کېدو دپاره سیکورټي چې کوم ده هغه هم چمتو کړی شوې ده. جی